بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 85 نمبر درس ته جمع قسمونه هم شروع کړیو د معنی په لحاظ سره، چې د معنی په لحاظ سره د جمع دوه قسمونه دي، یا به دا جمع قلت وي یا به جمع کثرت وي. جمع قلت څه ته وایي؟ چې د 3 نه واخله تر 9 پورې افراد او څیزونو دپاره چې کومه لفظ استعمالیږي هغې ته جمع قلت وایي. او جمع کثرت څه ته وایي؟ چې د 10 نه واخله 10 او د 10 نه بره چې څومره راځي هغې دپاره جمع کثرت، هغې ته جمع کثرت وایي. نو د جمع کثرت 10 مشهور اوزان دي، یعنی دا 10 مشهور داسې صیغې دي چې د هغې په شان یو لفظ راشي هغه به جمع کثرت وي. ټیک شو جی؟ لکه فعال، دا فعال مونږ سره دا یو وزن دی مونږ سره، نو مونږ به د دې په شان چې یو لفظ راشي نو هغه به جمع کثرت وي. لکه فعال چې دی فعال، لکه عباد، دا عباد مونږ وایو دا عباد د فعال په شان دی. ټیک شو؟ مونږ داسې په خپل انداز کې وایو فعال دا د عباد دا د فعال په شان دی. علمي انداز کې وایي دا عباد دا د فعال په وزن دی. ټیک شو؟ او دا عباد چې دی که نه د واحد راځي عبدن، عبدن د واحد ده، نو د عبدن جمع چې ده که نه هغه عباد دی. د عبدن جمع عباد دی. عبدن معنی ده یو بنده او عباد معنی ده ډیر بندگان. اوس 2 نمبر مونږ سره فعلاء، دا فعلاء مونږ سره 2 نمبر صيغه ده، دا مونږ سره 2 نمبر وزن دی د جمع کثرت. او د دې په شانت چې یو لفظ وي نو د دې فعلاء په شانت چې یو لفظ وي نو هغه به مونږ سره جمع کثرت وي. نو لکه دا علماء چې دی علماء دا د دې فعلاء په شانت دی. علمي انداز کې وایي دا علماء د فعلاء په وزن دی. ټیک شو جی؟ نو دا علماء چې دی که نه دا علماء دا مونږ سره جمع کثرت دی. د 10 نه واخله تر 10 کروړه پورې بره او پسې ځه چې څومره زیات راځي، خو د 10 نه واخله د ډېرو زیاتو دپاره چې دی هغې دپاره علماء راځي. علماء معنی ډېر عالمان، او د علماء چې دی د واحد راځي عالمون. عالمون معنی د یو عالم، او علماء معنی د ډېر عالمان. نو علماء چې دی دا د عالمون جمع ده. ٹھیک شو؟ دا او دا جمع کثرت ته. اوس موږ سره 3 نمبر دی افعلاء. د افعلاء په شان چې یو لفظ وي نو هغه به جمع کثرت وي. نو افعلاء په وزن لکه افعلاء لکه انبیاء، دا انبیاء چې دی دا د افعلاء په شان دی. علمي انداز کې وایي دا انبیاء چې دی دا د افعلاء په وزن دی. ٹھیک شو؟ انبیاء معنی دا ډیر نبیان، دا جمع کثرت دی. د 10 نه واخله تر اخره پورې چې څونه انبیاء علیه الصلاة والسلام دي نو هغې ټول یادوي. انبیاء ډیر نبیان، او دا د نبیون جمع ده. نبیون یو نبی، نبیان 2 نبیان، انبیاء ډیر نبیان. نو دا انبیاء چې دی دا د نبیون جمع ده او دا جمع کثرت دی. دغه شان فعلون دی. فعلون د فعلون په شان چې یو لفظ وي هغه به جمع کثرت وي. د فعلون په شان دی لکه رسولون. رسولون معنی ده ډیر رسولان، ډیر رسولان. نو دا رسولون چې دی دا د فعلون په شان دی. نو مونږ علمي انداز کې وایي دا رسولون د فعلون په وزن دی. ټیک شو؟ او دا د دې رسولون واحد چې دی که نه هغه رسولون دی. رسولون معنی ده یو رسول، رسولانی معنی ده 2 رسولان، او رسولون معنی ده ډیر رسولان. نو د 10 نه واخله تر د اخره پورې چې څومره پیغمبران دي د ټولو باندې د څونه 313 رسولان پکې دي هغه ټولو ته رسولون وایي. ټیک شو جی؟ نو د 10 نه واخله تر نو د فعلون په وزن چې کومه لفظ وي هغه به جمع کثرت وي. فعلون لکه رسولون چې د رسولون جمع ده. رسولون یو رسول، رسولان 2 رسولان، او رسولون ډیر رسولان. 5 نمبر دی فعولن. د فعولن په شان چې یو لفظ وي نو هغه به جمع کثرت وي. نو د فعولن په شان دی لکه نجومن. دا نجومن چې دی دا د فعولن په وزن دی. او علمي انداز کې وایي چې یاره دا نجومن د فعولن په وزن دی. ٹھیک شو جی؟ نو نجومن معنی ده ډیر ستوري، او د واحد راځي نجمون. نجمون معنی ده یو ستوری، او نجومن معنی ده ډیر ستوري. د 10 نه واخله تر څومره کروڑونو باندې ستوري دي د هغه ټولو ستورو دپاره چې دی نجومن لفظ استعمالیږي. فعول لکه نجومن. نو دا نجومن جمع کثرت ده چې د نجمون جمع ده. دغه شان 6 نمبر دی فعال.
فعالون چې دی د ده په شانتې چې یو لفظ وي نو هغه به جمع کثرت وي د لسو نه واخله تر د بره پورې چې څومره راځي د هغې دپاره استعمالیږي نو دا لکه خدامون او فعالون دا یو وزن دی نو موږ وایو چې یاره د خدامون د فعالون په شانتې دی علمي انداز کې وایي چې دا خدامون دا د فعالون په وزن دی نو خدامون معنا ده ډېر خادمان د لسو نه واخله تر د بره پورې د ټولو دپاره دا خدامون لفظ استعمالیږي او د خدامون واحد راځي خادمون معنا ده یو خادم او خدامون معنا ده ډېر خادمان نو دا خدامون چې دی دا د خادمون جمع ده دې ته جمع کثرت وایي دغه شان فعلا چې دی د دې فعلا په شان چې یو لفظ وي نو هغه به هم جمع کثرت وي نو ګورئ لکه مرضا موتا نو دا راځي د جمع کثرت دپاره نو دا مرضا چې دی دا د فعلا په شانتې دی او په علمي انداز کې وایي دا مرضا دا د فعلا په وزن دی نو مرضا چې دی دا جمع ده ډېر مریضان او د دې واحد راځي مریضون معنا ده یو مریض چې دا مرضا دا د مریضون جمع ده او دا جمع کثرت دی یعنی د ډېرو زیاتو مریضانو دپاره استعمالیږي د لسو نه زیاتو دپاره د لسو دپاره او د لسو نه زیاتو دپاره اوس اتم نمبر دی موږ سره فعالتون د فعالتون په شانته چې یو بل لفظ وي نو هغه د فعالتون په وزن چې کوم لفظ وي هغې ته هم جمع کثرت وایي لکه طلبتون فعالتون په وزن دی طلبتون نو موږ ساده انداز کې وایو چې یاره دا طلبتون دا د فعالتون په شانتې دی او علمي انداز کې وایي دا طلبتون دا د فعالتون په وزن دی نو طلبتون معنا ده ډېر زیات طالبان لس طالبانو دپاره هم طلبتون راځي یو لسو دپاره هم راځي یو لاک دپاره هم راځي او یو کروړ دپاره هم راځي بره د لسو نه چې بره څومره دي د هغې ټولو دپاره طلبتون دغه صیغه راځي نو طلبتون معنا ده ډېر زیات طالبان او د دې واحد راځي طالبون طالب یو طالب علم ته وایي طالبان دوو ته وایي او طلبتون ډېر زیاتو ته وایي ښه دا طلبتون چې د طالبون جمع ده اوس نهم نمبر موږ سره یو صیغه ده فعالون د فعالون په شانتې چې یو لفظ وي نو هغه به هم جمع کثرت وي د لسو نه زیاتو دپاره او د لسو نه زیاتو دپاره استعمالیږي فعالون لکه فرقون چې دی دا د فرقون معنا د ډېرې فرقې او دا د فعالون په شانتې دی علمي انداز کې وایي چې دا د فعالون په وزن دی او دا فرقون چې دی د ده واحد راځي فرقتون معنا ده یوه فرقه او فرقون معنا ده ډېرې زیاتې فرقې د لسو دپاره هم لسو فرقو دپاره هم فرقون راځي او د لسو نه زیاتو دپاره هم راځي او دا فرقون چې دی دا د فعالون په وزن دی ٹھیک شو جی نو دا هم جمع کثرت دی دغه شان لسم نمبر او اخیری دا فعلانون موږ سره یوه صیغه ده چې د دې فعلانون په شانتې یو لفظ وي نو هغه به جمع کثرت وي دا فعلانون چې دی د ده په شانتې غلمانون مونږ وایو یاره چې دا غلمانون دا د فعلانون په شانتې دی او علمي انداز کې وایي چې دا غلمانون دا د فعلانون په وزن دی غلمانون معنا ده ډېر زیات غلامان او دا د دې واحد راځي غلامون ٹھیک شوه د غلمانون چې د غلامون جمع ده نو ګورئ د لسو او د لسو نه زیاتو دپاره غلامانو دپاره غلمانون راځي او د دریو نه واخله تر دغه دپاره د دریو نه واخله تر د نهو پورې د غلام جمع چې دی دغه راځي غلمتون راځي غلمتون دا د دریو نه واخله تر د نهو پورې غلامانو دپاره راځي او غلمانون چې دی غلمانون دا د لسو دپاره او د لسو نه واخله تر د آخره پورې چې څونه برد پېځي د هغې دپاره غلمانون راځي غلمتون دا د دریو دپاره او د دریو نه واخله تر د نهو پورې چې څومره راځي د هغې دپاره غلمتون د غلامون جمع راځي او غلمانون چې دی دا د لسو غلامانو دپاره او د لسو نه بره چې څومره ځي ورپسې نو دا د هغې دپاره جمع راځي نو دې ته جمع کثرت وایي جمع کثرت هغې ته وایي چې د لسو دپاره او د لسو نه زیاتو دپاره استعمالیږي او جمع قلت هغې ته وایي هغې جمع ته وایي چې د دریو دپاره څلورو دپاره پنځه شپږ اووه اته نهه پورې چې کم څیزونو یا د افرادو دپاره کم لفظ استعمالیږي هغې ته جمع قلت وایي دا زموږ د نن ورځې درس
راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.